سولا وینګ نه میجر صاحب ته کیپټن صاحب ته اور د سنټرل کورم ای پی ایس صاحب نن موجود نو هغه نمائندګي دلته کې تحصیلدار سنټرل کورم رحیم بادشاه کوي هغه ته موږ خپل پروګرام کې خوش آمدید وایو وشو هغه خوشحالۍ کې زموږ هیلث سټاپ دا یو پروګرام ارینج کړی دی چې دا زموږ لپاره یو خوشحالۍ خبره ده چې زموږ یو مسله پرمننټ بیس باندې حل شوله ایم پی ایس صاحب هم موجود دی د ایم این ایس صاحب نماینده هم موجود دی او مشران هم موجود دي چې دوی موږ لږ پوه کړو چې موږ سره څه دي او څه مخکې کول غواړو او څه زموږ ضروريات دي نو چې دوی پې کلیر یو موږ هم پې کلیر وو ځینې وخت کې داسې کیسې راشي چې موږ خبر نه یو او دوی پې خبر نه وي د هغې نه مسله جوړه شي نو چې کم زما د لیول یا به زه کوم چې د ایم پی ایس صاحب د ایم این ایس صاحب د لیول وي به ادمي کوي چې د ډسټرکټ ایډمنسټریشن د لیول وي هغه به هغې کوي په دې موجوده وخت کې غټه مسله د بجټ ده چې زموږ وسایل نشته چې کومه مسله زموږ د افرادي قوت هغه الحمدلله حل شوې ده اوس دویم سټیپ د دې لپاره وسایل پرووایډ کول دي چې دا خلک رالو او دوی اوس کار هم وکړي د مشرانو د پوهې لپاره به زه دا خبره وکړم چې نن الحمدلله په ساده هسپتال کې زموږ سره د سرجیکل 15 سپیشلیسټ موجود دي سرجیکل سپیشلیسټ زموږ سره 15 موجود دي میډیکل سپیشلیسټ زموږ سره موجود دي د ریډیالوجي الټراساوند او ایکس رے سپیشلیسټ زموږ سره موجود دي د آی د سترګو سپیشلیسټ موږ سره موجود دي د ای ان ټي د سترګو د آی اور ورسره چې ای ان ټي کوم موږ او تاسو پوز او غوګونه او د مړی د دې سپیشلیسټ موجود دي ارتوپیډک زموږ سره د اډوکو 2 سرجنان موجود دي د ګاینی د زنانو د بیمارو زموږ سره 2 سپیشلیسټ موجود دي او 4 زنانه ډاکټران موجود دي نو یو داسې سپیشلیټي نشته چې هغه دلته کې اوس اویلیبل نه ده اوس داغي دغه مطابق کار اخیستل اوس دا زموږ لپاره چیلنج دی او په دغه سلسله کې به تاسو ته چې زموږ ته آی سپیشلیسټ راغلی دی چې هغه حکومت له 15 لک روپۍ تنخواه ورکوي ډاکټر رالو مخکې به چې موږ خبره کوله چې موږ له سامان راکوي وی چې ستاسو ډاکټر نشته نو سامان څه شي به درکړي اوس الحمدلله زموږ ډاکټر رالو اوس چې موږ مطالبه کړې ده د ډي جي صاحب نه د سیکرټري صاحب نه چې زما ډاکټر راغلی او ته له 15 لک روپۍ ورکوي د پی ټي آی په حکومت کې هغه اپوینټ شوی دی او زما سره دې ته راغلی دی نو هغه 15 لک روپۍ چې درله تا سامان نه ورته دا خو ضایع کېږي نو هغه کې چې کوم لیست هغه ما ایم پی ایس سره شیر کړی دی ایم این ایس سره شیر کړی دی او دوی پې لګیا دي چې دا سامان موږ ته راشي او زموږ دلته واډونه هسپتالونه دا 100% زموږ فنکشنلی او زموږ د سدي خلک چې موږ د معمولی مسلې لپاره به پېښور ته ریفر کاوه او کله به د امبولانس لانجاوه کله به د وسایلو لانجاوه هغه مسله به ان شاء الله تعالی دلته کې حل کیږي جل صاحب وای اشاره وکړه سکلی منیر جی صاحب د الله وبخي هغه پوښولې د دغه دفتر خخته لګولې دا حقیقت الله د قبر جنت بغیچا وګرځي دا حقیقت صدق دفتر د صحت د دې کوم لیټر او هغه حاجی منیر او غزي منی صاحب بستلو د دې خخته مغلب وي دویمه خبره دا کوم سما یادی پوښوي څکله یونین ما ته کور ته راغلو نو دا خبره وکړه چې ملک صاحب د تاسو مشرانو ډېر ضرورت دی مهرباني وکړو مو اهل سنت د لور د سنټر شپږ لاکه آبادي دی مو د ساده هسپتال خپل یونین جوړو نو په هغه ټایم ما ایم پی ایس صاحب سره خبرې وشوې ریاض شاهین صاحب سره او ایم این ای فخر زمان خان سره خبرې وشوې چې زه او ملک عبدالولي صاحب سبا هنګو ته روان یو نو تاسو مهرباني وکړو د مو حمایت وکړو ویلې چې دا یونین ډېر ضروري دی ویلې چې د مو شپږ لاکه آبادي دی مو خپل حقوق غواړو نو تاسو مو حمایت وکړو نو زه د دوی ډېره شکریا ادا کوم او نن پوښولې دا کوم سیاحت دفتر دی دا څه ګپ خبره نه دی دا څه کمزوری دفتر نه دی دا پوښولې د اهل سنت د شپږ لاکه آبادي یو ویخ ولګېدلو چونکې مو یوې خبرې ډېر افسوس راته ودرېږي
څه 15 سال وشولو چې زه بهر مل نه راغلی او زه مشرانه کوم په 15 سال کې افر کوروم والا یو سرجن خلاف پوشي پریس کانفرنس ونه کړلو واحد عنایت سرجن و چې دوه ځلې ما پریس کانفرنس واورېدلو چېرې عنایت سرجن د کورمې نه آوټ شي وځي اواجه څه وه اواجه دا وه چې د ما شپږ لاکه بدي خویندې میندې دیزې نه به تلې په پرچینار کې به انټرویو ورکوله دیزې نه به تلې پرچینار ته هسې به برتي کېدله نن الحمدلله د ما خویندې میندې سدي هسپتال ته راشي عزت کې انټرویو ورکړي او عزت کې د دې ټول کار خلاص شي د ما عزتمندو سرجن صاحب د کورمې نه دی خو سرجن صاحب په لور کوروم کې یو تاریخ کې اخللو آفرینی زه دې ته شاباس ورکوم د مودو صاحب سرانو ته زور راکړي वो GOC صاحب ته دا مثال ورکولو چې د ساده هسپتال ماشاءالله خیبر ایجنسی نه به خلکو ایمرجنسي وروړه او په ساده کې بیا پریشانه کېدی څنګه کریډټ چوته چی څنګه کریډټ ماته دی څنګه غنی صاحب اوس کا بدل شوی دی هم په خلک هغه ته اوس دوونه کوي چې ویلې د هسپتال کې داسې ټیم ورک یې کولو چې لرې لرې نه خلک پرتو ایمرجنسي حالاتو کې به دغه پریشانه کېدی په هغه نه وروسته د مو کشران څه جذباتو کې راغلو او په دې هسپتال کې یوه درنه ورکړه چې هغې د واجې طلبیزیشن دا ورم و و ډاکټران صاحبان متایي چې یارې د واجې نه ټول ډاکټران لوړلو د مو هسپتال ډېر مشکلو سره مخامخ شو زموږ هر وخت دپاره بیا وزیر اعلی صاحب نه او نور نه دا مطالبې کړي دي چې مهرباني وکړه موږ ته هغه سټاف پاس کړه خو نن الحمدلله بیا یو ځلې زه دا بیا هغه خوبونه بیا قسم چې دا د ماشاءالله لکه ډاکټر صاحب ذکر وکړو ښکلي ښکلي ډاکټران راغلي دي سپیشلیست که هغه د آی دی که هغه میډیکل سپیشلیست دي یا سرجنان دي هغو ته مو ویلکم یایو او انشاءالله موږ هغسې توقع دغونه ساتو چې دا هسپتال نه ما به یوه مخ ته بیایي او دا هسپتال به انشاءالله مو هغه سټیج ته بیا بیایي بلکې هغه نه به ښه هغه ته راولي او هغه نه علاوه لکه عنایت صاحب چې کومه دې هسپتال دپاره قرباني ورکړې دی منسټر هیلث راغلی دی دې ته نن دا مطالبې کړي د هسپتال غوښته یې کړې دی خو که داسې نور ماته مشران راغلي دي ما ته یې په خپله ورځ ویلو کنی الان کې د دې سرجن به یو دې ځای کې دوه کوله یا به درې کوله یا به کول وي خو دې ویلو چې دا ایډیشنل سرجن پوسټ کوم دی دا په کوره دلته پرمننټ شي او ما به شامله وزیر صحت ته دا مطالبه وکړه خو هغه بیا 12 غنټې بجلی مطالبه مو ته نه وکړه چې په ضلع کې پېښور کې یو ځای کې د فولي ویکسین ایکسپایر شي مو هغه د بجلی واچوه هغې مو ته اعلان کړی چې 10 نه 12 غنټو پورې به زه بجلی ورکوم خو خفه دې نه شي د پي ټي آی والا وروڼه ټولې دعوې درغجونې وختوي صفا خبره دا دی د مو دا میسج د وزیر اعلی صاحب ته ورسېږي په الیزای کې زه پوهېدم وزیر اعلی صاحب نه مو مطالبه وکړه چې د مو هسپتال اپګریډ کا هغه فوري اعلان وکړو د مو هسپتال اپګریډیشن اعلان یې وکړو خو اوسه پورې د اپګریډیشن څه مو ته برېښي نه د مو د پي ټي آی وروڼه د پوکوره دا خبره وزیر اعلی ته ورسوي د وپات په شکل د ویر شي چې موږ د خلکو سره یوه وعده کړې ده وعده راته رښتونې کړه خو اوس چند ورکران د پي ټي آی والا لګیا دي راشي د مو وروڼه دي زه غیر سیاسي سړی د یوې پارټي هم نه یم راشي مو سره کینی که دغه سرجن باندې هغو څه تحفظات وي خو والله که دا سرجن ما نه هفته دلته تېره کړي خو هلکه دا د قوم مخالف وي که بیا چیرې تو په ذاتیاتو باندې ورسره چیړي نو ذاتي مطالبې ته زه د چا ملګری نه یم نو دا پي ټي آی والا ته یم چې دا خپل ورکران د پوه که د مو هسپتال د یو ځل بیا هغه ورځو سره نه مخامخ کوي لکه 2007 نه د مو هسپتال ړانګ پروت و چې هغه کې د ګوتو ګنډلو سړی هم نه و نن ماشاءالله موږ فخر کوو چې دا ډاکټران دا د مو خدمتګار دي موږ به انشاءالله د هغو سره مرسته کوو که ته بیا پریس کانفرنس یې کوې روشه په دغې وخت څه کرپشن وشو که نه 9 کروڑه روپۍ راغلې کرونا بیماري په باندې باندې کورمې ته اچه شوې چېرته ولګېدې چېرته استعمال شوې راشه زه د تو ملګری یم زه د تو په څنګ باندې ولاړ یم راځه چې دا احتساب وکړو خو دې نه علاوه سرجن صاحب نه دا مطالبه کوم ایم پی ای صاحب نه کوم ایم این ای صاحب نه کوم لکه څنګه نن منیر جي یاد شو په ښې باندې یاد شو ویلې څه هغه مو ته یو بنیاد یې ښیم همداسې پکار دی چې موږ ته ایم این ای صاحب ایم پی ای صاحب بنیادي کارونه وکړي
دا وایي کارونه باندې څه نه کېږي څه لوګون روغلو چرګې روغلې دا روغ نه بنیادي کور ته نه غواړو ویلې دا د ما عوام نماینده دی دا د ما خدمتګار دی زړه بیا ښه وي کوي بیا وکړه نه کوي د دې خلاف هم ور ووځو خو آخري کې زه دغونه دا مطالبه کوم چې دغه ځای کې خو ډاکټران شته خو ډېر غریبان اپنی مدد آبلی د چیکنګ سامان خلی آیا دا لکه ماته زړه والا ډاکټر شو سرجن شو دا به څو پورې دا سامانونه په خپلو پیسو باندې خلي خو کور دی چې ټولو ډاکټرانو ته ده هر څه کمپلیټ وي چې د هر مریض معاینه کېږي بس داسې ټېسټونه تو ته هغه اوس هپاره چې نور ته محتاج یم نو زه په آخر کې دا مطالبه کوم چې په کور دا دی چې دغو ډاکټرانو ته د هغه ضرورت سامانونه په راکړي چې ما هېڅ قسم ته ضرورت نه پاره چې نور ته نه ټل ته نه انګو ته پېښ شي په ایجوکیشن کې به موږ ته خامې صرف لیدای شوې همداسې په هیلث کې موږ ته صرف خامې لیدای شوې په هر یو ډپارټمنټ کې موږ ته خامې لیدای شولې خو چې زه کله په خپله ایم پی ای جوړ شولم مو اول فیسبوک باندې لکه خپل پیج باندې د هیلث او د ایجوکیشن په هغه باندې مو خپل پوسټ لګولی و چې انشاءالله دوی باندې به زه خپل کوم چاپي مطلب وي زه به راسم خپل کوشش به کوم چې د هسپتالونو او سکولونه مو آباد کړو خو چې کله زه راغلم خاص کار زه به بیا وایم چې نن د هسپتال خبره دلته کېږي چې زه دلته څو ځله دلته هسپتال ته راغلم ما دغه ځای کې کسان هم غیر حاضر کړي دي خو زه به دا وایم چې خفه کېږي به نه کې به لږ ډېر کلاس 4 وو او لږ ډېر به ډاکټران وو ډېر ډاکټران نه وو خو بهرحال واک سره چې موږ دلته راغلي یو صرف ما دا نه دی ویلي چې دلته څوک غیر حاضر دی خو ما دا هم لیدلي چې آیا تاسو څومره کسان بچي مطلب کوم مریضان دي کوم راغلي دي هغه تاسو څومره او پی ډي توره شوي دی نو اکثر چې زه راغلی یم 500 600 630 دغه باندې نو هغه او پی ډي چې کومه دی د کوم د دغه هسپتال چې کوم دی دا دینه اضافي دی زه دوی ته داد ورکوم په دې شي باندې پیرامیډکس والا محمد ګل لکه دوی شو یو دوه ملګري نور او डी एच ओ صاحب دوی مو سره بار په دې باندې پتا و او د کی ملک نیاز بادشاه شو او یو بل مشره مو تکال کړو د کی مخبل منډه تاړه چې څوره کولای شو هغه تاسو نه پټ نه دی مخبل د سره کړی دی چې زه به حیثیت یو کورمیوال په دغه کې زه توس ام پی ام د خپل حلقې لپاره بزو دا نه کوم چې دا جی آی دی دا پی ټی آی دی دغه کې احتجاج د سیده مو صرف کوشش کړی دی او بیا د لپاره بیا کوم د لوور سنټرل کوم د لپاره ان شاء الله موږ کوشش دا وي چې موږ همیشه د لپاره شریکه کار وکړو بیا کوو مستقل کارونه پکور دي چې بنیادی کارونه وي ان شاء الله وخت به ثابت کی چې موږ څومره بنیادی کارونه کړی دي زه به دا وایم لکه د دې جواب سی ان ډبلیو پراچینور نو مور تخپل کړه دی واف ډي اس ډیو ټاپ لوور کوم کې خپل نوسته د ډیپټي ډي ایچ او او ډیپټي ډي او پټولې ضلع کې لکه بل ځکه نوې تو خپل دي او د سي سره دی اس ډیو د تو د لوور سنټر کوم خپل په پی ایچ کې اس ډیو خپل دی مطلب په هر یو شي کې مو تاسو خپل کوشش کړئ خپل کاس مر وستلې حالون کې دا په هر یو ځکه نشته ډاکټرز کې دلته موجود کسان دي دا डी एच ओ صاحب شو او دلته ډاکټرز کې موجود کسان نوستي زباینم بنایم صاحبې مو تری سپلانای کاسرو والا ان شاء الله هغه کسان بدلته نن موجوده وي راغلي وي موږ په کوشش وی همیشه د لپاره سنټر کوم کې و تاسو نور هم د صحت کو شوبې کې مطلب ډېر څه وخت وي هغه به डी एच ओ صاحب ته پاته دي سمو څه کړی دي او سره به ان شاء الله نور هم کوو مو د دې د لوور سنټر کوم د لپاره مو دا ځون لکه تاسو خدای خوشحال زه خپل ویلو زه خوري بکیږم